السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو په خدمت کې د قران عظیم شان په باره کې او د څلور خبرې کول غواړم او زما د دې ګروپ خوږو درنو قدرمنو معزز ملګرو او امید کوم ان شاء الله چې واوري نو فائدہ به ملو شي. او رب ذل جلال نه بزم سوال کوم چې الله دې ماته په عمل را نصیب کړي او اوریدونکو ته دې الله جل جلاله عمل نصیب کی. زما خو ګو عزت مندو کوم سینه کې چې د الله کلام وی هغه د ټولو نه افضل سینه ده، هغه د ټولو نه بهترین سینه ده. او د چا تعلق چې د قران پاک سره وی، د الله د دین سره وی، نو روح به تازه وی، روح به خوشاله وی، روح به طاقتور وی. دا چې انسان خپه ګرځي اکثر تندې راچولی وي او داسې تېنه سورک ورک وي. نو زما عزتمندو دا روح دا بعض ټایم کې مونږ ویو که نه الله دې مونږ معاف کړي، وایي موسیقي روح کی غذا ہے. موسیقي د روح غذا نه ده، موسیقي د شیطان غذا ده. ٹھیک شو جی. د روح غذا د الله تعالی ذکر دی، د قرآن پاک تلاوت تے. ذکر فرمائی چی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، زړونو ته سکون ملاویږي په ذکر د الله سره. نو بیا بهترین ذکر د الله تعالی د کلام تلاوت تے. یو آیات دې زده کو بس دغه یو آیات بار بار وایه، یو ټکی دې زده کو، یو ټکی د قرآن دې زده کړی دی دا بار بار وایه، بهترین ذکر دی. او دا قرآن پاک په ناظره باندې ویل چې صرف پټکو باندې وي په معنی نه پیږي، په ناظره ویل او تجوید سره ویل چې د الفاظ صحیح وي، ځکه چې زبر زیر او پیش سره معنی بدلیږي، ډېر بل طرف ته نه خبره وځي. نو دا قرآن پاک په ناظره او په تجوید سره زده کول دا فرض دي، دا فرض دي زما عزتمندو. الفاظ صحیح کول زده کول واجب دی، الفاظ صحیح کول او بیا یعنی دا زده کول دا واجب دی. او چې کله انسان واجب پرېږدي نو لوی ګناهګار واجب پرېښودل. مونږ د ماسوتنې چې کله وتر کوو نو واجب پرېږدو، هلکه وایي واجب دی. د اختر مونځ واجب دی، د اختر مونځ چې مونږ واجب دی پرېږدو نه پرېږدو، نه د واړه اختر مونځ پرېږدو، نه د لوی اختر واجب مونځ پرېږدو. نو دا شان زما عزتمندو د قرآن معنی او مطلب زده کول دا د روح غذا ده، دا د روح غذا ده. بدن ته خوراک چې کوم ملاویږي که نه، نو بدن ته غنم، فروټ، میوې، دانې وغیره وغیره دا پکار دي، اوبه ته پکار دي، پی، شملې، ماسته یا نور چې څومره د خوراک څیزونه دي نو دا بدن ته پکار دي. خو د روح غذا د الله ذکر دی او بهترین ذکر د الله جل جلاله د کلام د قرآن عظیم شان ذکر دی، دا بهترین ذکر دی. نو کومه ژبه چې د الله تعالی په ذکر باندې تر وي دغه روح به خوشحاله وي، دغه روح ته به سکون وي، دغه ذهن به فرش وي. دی چې ګرځي نه دی به داسې نه ګرځي چې یاره ما نه خو څه ورک دي، ما نه خو څه ورک دي. ټیک شو جي. د الله پاک مونږ تاسو له یو ماحول را کړی دی او زه کوشش کوم چې یو ټکی وښیم او ملګرو ته فایده وشي. رب ذوالجلال دې مالم توفیق راکړي چې د عمل تر ژوند د آخري سلګو پورې زه جاري وساتم. بچي ته د دنیا د ښودنې زیات ضرورت نشته چې موږ دې ورته دنیا وښیو. بچي ته د دنیا د ښودنې نه زیاته ضروري خبره چې کومه ده هغه د دین ښودنه ده، چې دین ورته وښودلی شي. او د پلار نه به په ورځ د قیامت یو زبردست تپوس کیږي. په ورځ د قیامت به د مور نه او د پلار نه تپوس کیږي، چا چې خپلو بچو ته دین نه دی ښولی، چا چې خپلو بچو ته کلمه نه ده صحیح کړې، چا چې خپلو بچو ته مونځ نه دی صحیح کړی، چا چې خپلو بچو ته قرآن نه دی ښودلی. نن غیر لګیا دي او د خپلو د ګنده ذهنونو پرچار کوي. او زمونږ مسلمانانو او ځوانان، نارینه او زنانه په لړزان کړي دي.
مسلمان خپل کار چې کم فرض منصبي دی هغه پرېښی دی، نو موږ پریشان یو. دا وایي ګراني راغله، دا پریشاني راغله، کور کې جنګ دی، کور کې جګړې دی، بچې مې نه مني. لوی لوی سړي شي، ګیرې سپینې شي، منځونو کې غلطي وي او قرآن یې نه زده کړی، نو دا د دې بچي به هم غلطي پکې وي. کېدای شي مور پلار پې کوشش کړي چې بچه قرآن ووایه، مونځ زده کا او دین زده کا. بعضې بچې بدبخته وي، نو څه وجې نه الله پاکې محرومه کړي. بعضې د مور پلار غفلت چې مور پلار بچي له توجه نه ورکوي په وړوکوالي کې. پلار بس دغه غم چې لاړ شم چې مال راوړم، دولت راوړم، خوراکونو غم وکړم، د بچو د کپړې پیزار ورسره غمي، خو د دې غم نه ورسره نه چې زما د بچي دین زده کړي، سبا به زه مرمه، خو سبا زه مړ شم، زما د بچي به 2 رکعته نفل وکړي، سجده به وکړي. نو زما خو عزتمندو دا چې نن زمونږ په دغه شان دا ګروپ ته مونږ لګیو او ډېر ملګري داسې دي نارینهو کې او زنانو کې چې قرآن یې نه دی زده کړی په بچپن کې، نو اوس خفه دي که نه؟ خفه دي، کاش چې په وړوکوالي باندې مو دا زده کړی وي. نو دغه انسان چې کله مړ شي نو په ورځ د قیامت به هم خفه وي، قبر کې هم خفه وي، چا چې دین نه دی زده کړی، په غفلت کې ژوند تېر کړی دی. ژوند خو رانه تېر شو زما عزتمندو، چې ږیره سپینه شوه، د دې نه پس تا سره ولې ټایم نشته. خو دا د نبي علیه السلام د حدیث مفهوم دی چې کله انسان د 80 کالو شي، 80 نه وړي، د دنیا حیرس، د دنیا لالچ نورم سیوا شي. خوش قسمت هغه خلک دي چې د دنیا حیرس، د دنیا لالچ پرېښی دی، د قبر د آخرت غم ورسره پیدا شوی دی چې بس ما چې څه کول 100 150 50 کاله ما چې خپلې کمې هلې ځلې کولې هغه مې وکړو، ډېر د الله نه لرې پاتې شوم، ډېر د الله نه لرې وګرځېدم. نور به اوس زما د نظر ما نه تپوس کېږي چې په د نظر باندې ته څه ګورې. نو هغه نظرونه چې پردو زنانو ته ډېر په زور زیر سره ګوري، هغه نظرونه چې پردو زنانو ته بالکل مخامخ جوک در جوک ګوري، هغه غوږونه چې د الله تعالی د نافرمانۍ او مواد پې اورېدی شي، او هغه قدمونه چې د الله تعالی د نافرمانۍ ځایونو ته پې قدمونه اخیستی شي، هغه لاسونه چې د الله تعالی د نافرمانۍ کارونه په هغه لاسونو کېږي، هغه ژبې چې د الله تعالی په نافرمانۍ کې خوځېږي، نو زما عزتمندو ډېر سخت پوچګچ به کېږي، د یوې ذرې د یوې لمحې تپوس به رانه کېږي. دا یو ماحول مونږ الحمدلله جوړ کړی دی، الله جل جلاله مونږ را کړی دی. نو زه غواړم چې دا یو څو خبرې تاسو سره شیر کړم او دا د قاعده مو شروع کا. داسې ملګري دي چې هغوی کاف او قاف کې فرق نشي کولی، عین او غین کې فرق نشي کولی، ها او حا کې فرق نشي کولی. نو دا ډېر ضروري دی جی. ثا او سا کې فرق نشي کولی. نو دا به مونږ زما عزتمندو چې دا تلفظ زمونږ صحیح شي، نو مونږ په مانځه کې سبق چې کوم وایو نو دا الحمد په ځای به الحمد نه ویو، رب العالمین په ځای به رب العالمین به نه ویو، او اهدنا الصراط المستقیم په ځای به اهدنا الصراط المستقیم به نه ویو. دا عین قل هو الله احد په ځای به قل هو الله احد نه ویو، نو قل په ځای به کل نه ویو. ډېر داسې الفاظ دي. نو زما عزتمندو الله پاک مو کره کړې ده، د دې مرګي پته لګي نه. ښکلي خلک لاړل، جاه و جلال ولا لاړل، هغه خلک لاړل چونکې دا شوبز دی او موسیقاران ګلوکاران او دا زما ملګري دي، دې سره مخاطب یم. نو لوی فنکاران د نامې جامې خاوندان لاړل، دې تورو خورې وخوړل. نو هغوی نه به دا تپوس نه کېږي چې په دنیا کې تا څومره لوی نوم کړو، څومره لوی نوم دې جوړ کړو، څومره لوی محنت دې کړو، او څومره خلک تا د شاباش او واوا کول. مال دې سره راوړي دي، مال دې سره وړي دي. نو تپوس به ډومبنې په خبر کېږي مر ربک، ستا رب څوک دی؟ نو رب پېژندل دي زما عزتمندو د مرګ نه مخکې. چا چې خپل رب وپېژندلو الله به د مرګ آسان کړي، دنیا به هم ښایسته شي، آخرت به هم ښایسته شي. د رب پېژندل زما عزتمندو دې دپاره د دین ماحول ته تلل دي، دیني مجلسونو کې تنګېدل نه. مونږ د دنیایي په نسه کارونو کې په ګنټو نه تنګېږو، نه ستړي کېږو، خو د دین یوه خبر را باندې دومره بوج شي یاره ډېر مې واورېدل بس دی. نو زما عزتمندو مر ربک، ما دینک، ستا دین څه دی؟ مونږ ته اوسه پورې دا پته نشته چې په مانځه کې څو فرض دي، یاد نه دي راته. دا یادول دي په مانځه کې فرض څومره دي، په مانځه کې واجب څومره دي، په مانځه کې سنت څومره دي، په غسل کې څومره فرض دي، څومره سنت دي.
پاوداسه کې څومره فرض دي څومره سنت دي. نو زما عزتمندو د کور ته راننوتو دعاګانې نه راځي، د کور نه وتو دعاګانې راله نه راځي، بیت الخلا ته لیټرین ته د تللو دعا راله نه راځي. ای زما عزتمندو خپلې بیبي سره د میلاوېدو دعا ده. نبی علیه السلام موږ ته د زندګۍ ټولې طریقې ښولې دي. خوراک چې کوې اوبه چې څښې کومه دعا به وې، په کومه طریقه به یې څښې. خوراک چې کوې کومه دعا به وې، خوراک چې کله بس کو نو کومه دعا به وي، د سحر به کومه دعا وي، د ماښام به کومه دعا وي. نو دا به رانه تپوس کېږي. د صحابي نه تپوس وکړو ستا ژوند څنګه تېرېږي؟ وایي 24 ګنټې به په عبادت کې وي. 24 ګنټې څنګه؟ دې کې ته خوب هم کې، دې کې ته خوراک هم کې، دې کې ته بیت الخلا ته اودس ماتې لمزې. نو زما هره طریقه د نبي علیه السلام په طریقه باندې ده. وده کېدل په سنتو، پاڅېدل په سنتو، خوب کول په سنت طریقه باندې، غم ښادي خوشحالي د روزمره څومره چې کارونه دي د نبی علیه السلام په طریقه باندې دي. خوړل څښل د نبی علیه السلام په طریقه باندې دي. زما بیت الخلا تلل د نبی علیه السلام په طریقه، بیت الخلا نه د وتو طریقه زما د نبی علیه السلام په سنتو باندې ده. نو زما 24 ګنټې الحمدلله په عبادتو کې تېرېږي. رب ذوالجلال ته به سوال کوو، دعا به کوو. الله جل جلاله دې مال او تاسو ټول